نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم سورة الشورى پنځشتم پارا درشتم آیت په مخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل بیان شو. اوس په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل بیانېږي. الله رب العالمین فرمایي چې په دنیا کې په تاسو کوم مصیبتونه راځي دا ستاسو د عملونو نتیجه ده. ستاسو اعمال بد وي د هغې د وجې په تاسو باندې مصیبت راشي. د دغه مصیبت بدله کې الله پاک تاسو مؤمنانو ته ستاسو ګناهونه معاف کړي او د دې باوجود الله پاک ډېر ګناهونه بغیر د مصیبت نه هم تاسو ته معاف کړي. بیا د الله جل شانه قدرت د مشرکانو تر دې ذکر کېږي. الله پاک فرمایي چې تاسو زمانه هیڅکله خلاصېدی نشئ. که زه تاسو له عذاب درکوم ما نه چرته هم پټېدی نشئ او زما د عذاب نه ستاسو دپاره هېڅوک بچ کوونکي نشته. یا د الله پاک د وحدانیت دلایل بیانېږي. الله پاک فرمایي چې په دې دریابونو کې دا غټ غټ جهازونه چې په شان د غرونو غټ غټ وي دا زه چلو دا زما په قدرت باندې د اوبو د پاسه چلیږي ډوبېږي نه. الله فرمایي که چېرې زه وغواړم دا هوا به ودرو نو دا کشته او دا غټ غټ جهازونه چې په هوا باندې چلیږي دا به په اوبو د پاسه پاتې شي. دې باندې به تاسو خپل منزل مقصود او فواید او مقاصدو ته نشئ رسېدلی. لیکن دا ټول د هغه خلکو دپاره د الله د یووالي دلایل دي چې هغه خلکو کې صبر وي په نیکۍ باندې، هغه خلکو کې صبر وي په مصیبت باندې، او هغه خلکو کې صبر وي د ګناه نه په بچ کېدو. او د هغې خلکو دپاره دلایل دي چې هغوی د الله پاک د نعمتونو شکریه ادا کړي. بیا الله جل شانه فرمایي چې په دنیا کې دا څومره مشرکان او کافران دي زما د وحدانیت دا دلایل د دې دپاره دي چې دوی زما د آیاتونو خلاف جګړې کوي، په هغې کې او د هغې د باطلولو کوشش کوي. نو دا خلک دي پوه زما په دلایلو ځکه دی زما د عذاب نه چرته هم د خلاصي ځای بیا نشي موندی. او بل په دنیا کې که تاسو ته څه نعمتونه میلاویږي دا لږ دي، څه چې د رب العالمین سره دی هغه ډېر زیات دي او هغه باقي پاتې کېدونکي دي. نو دنیا فاني، نعمتونه فاني، آخرت باقي، د هغې نعمتونه هم باقي دي. دا به چاته میلاویږي؟ د دې نعمتونو مستحقین څوک دي؟ د دې نعمتونو مستحقین مؤمنان دي او هغه خلق دي چې په الله پاک باندې توکل کوي. یا د دغه مؤمنانو صفات الله پاک ذکر کوي چې د هغه مؤمنان دي چې د غټ او د وړو ګناهونو نه ځان ساتي، نه د بې حیایۍ کارونه کوي، نه واړه ګناهونه کوي، نه غټ ګناهونه کوي، د هغې نه دوی ځان ساتي. او کله چې دوی په څه کار او څه معامله باندې غوسه شي دوی فوراً معافي کوي. دا د دې مؤمنانو علامه ده. بل د دې مؤمنانو علامه دا ده چې دوی د خپل رب تابعداري کوي، دوی منځونه کوي او خپل کارونه هغه په مشوره باندې کوي. او چې کوم مالونه دوی ته موږ ورکړي دي دوی د خپل مال نه الله پاک د رضا دپاره مال خرج کوي. نو د مؤمنانو علامه چې جنت به ملاویږي او دا الله پاک د طرف نه باقي نعمتونه نه ختمېدونکي نعمتونه هغه به دوی ته ملاویږي. بلکې کله په دوی باندې څوک ظلم وکړي نو دوی د خپل ظلم مطابق بدله اخلي، د هغې نه زیات تجاوز په چا باندې نه کوي. او بیا هم د انتقام اگر چې اجازت شته خو که چا عفو وکړه او ځان یې نیک کو نو د دې بدلې الله جل شانه ذمہ دار دی. الله پاک بدله د هغې بې حسابه بدله ورکړي. بل چې چا ظلم وکړو او د ظلم انتقام چا واخیستو نو په دې انتقام اخیستونکي باندې هیڅ قسم سزا او جرم نشته، ځکه د خپل عمل مطابق په ده باندې چې کوم ظلم شي د هغې بدله د حق ده.
انتقام چا واقستو او داغی نباد ظالم بیان تجاوز کو نو اللہ جل شانہ بدیت دردناک عذاب ورکی لیکن د دې دومره ظلمونو باوجود هم که چا صبر وکړو بخنه وکړه نو دا یو د ډېر لوی خاصلت سبب دی اگر چې د انسان ته الله پاک اجازت هم ورکړي الله جل شانہ فرمایي د آخرت دا نعمتنا دا بدغه مؤمنانو نیکانو خلقو ته ملاویږي الله پاک دې موږ تاسو ته د دنیا او د آخرت د دواړو نعمتونو راکړي نو فرمایي وما اصابکم من مصیبت او هغه چې رسیږي تاسو مصیبت څه تکلیف فبما کسبت ایدیکم نو دا دې تاسو په سبب دا کارونو چې تاسو کړی دي په خپل لاسونو باندې ويعفو عن كثير او الله پاک عفو کوي د ډیرو ګناهونو بعضی ګناهونو سزا په دنیا کې ملو شي لیکن ډیر ګناهونه ته الله پاک دا غي باوجود بیا معاف کوي بغیر سزا وما انتم بمعجزين في الارض او تاسو نه بچ کیدونکو عاجز کوونکو الله پاک لره پزمکه کې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نبوي استاد بارا سوا د الله پاک نسوک دوست او نسوک مددگار ومن آیاته الجوار في البحر كالاعلام او د نخو د قدرت د الله پاک غټ غټ جهازونه دي په دریابونو کې چې هغه دونه غټ دي په شان د غرونو ان يشأ يسكن الريح کله پاک وغواړي نو بدروي هوا فیظللن رواکد علی ظهره پس ابدریگی دادران جزنو کشتے ولاڑے پشاد ابو باندے ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور یقینا پدی سجنو کے خامخا نقیدید ہر صبر کے ان کی شکر گزار دا پارا او یوبقہن بما کسو یا اللہ پاک حلاک دوی لرا پا سبب دا دوی دا عملنو ویعفو عن کثیر واللہ پاک معافی کوي دا ډیرو کارونو ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او في دشا کسان چاغي جګړې کې د الله پاک پایاتونو باطل ولوي ما لهم من محيص چې نبوي د دې د پارس قسم زید اخلاصي فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا پس چې در کولی شي تاسو د ساشاونه په دې ژوند د دنیا کې نو د اسباب د ژوند د دنیا دي وما عند الله خير وابقى او هغه چې د الله پاک سره دی هغه بهتر او باقی پاتې کېدونکي دي للذین آمنوا د پاره کسانو چې هغه مؤمنان دي وعلى ربهم يتوکلون او دی په خپل رب باندې توکل کوي والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش او دا خلق د پاره د نعمتونو دي چې هغه ځان ساتي د وړو ګناهونو د غټو ګناهونو یا د ګناهونو د بی حیاي د کارونو وإذا ما غضبوهم يغفرون او هر کله چې دوی غصه شي نو دوی بیا ته غصیبه وجود معافیهم کوي والذین استجابوا لربهم او دا نعمتونه دا چا د پاره دي چې هغه حکم مني د خپل رب واقاموا الصلاة او دي منځونه کوي وامرهم شورا بینهم او کارونه د دوی مشوره وي په خپل درمیان کې ومما رزقناهم ينفقون او دا مال نه چې موږ دوی ته ورکړي دي خرج کړي د الله په لاره کې والذین اذا اصابهم البغي ينتصرون او دا نعمتونه کسانو د پاره دي کله چې ورسیږي دوی ته ظلم د چا د لاس نه دوی د هغې انتقام او بدلا اخلي وجزاء سیئة سیئة مثلها او بدلا د بدې د هغې په برابرې په بدې سره فمن عفا واصلح فاجره على الله پس چا چې عفو وکړه نیک اعمال اختیار کړه د ثوابونه دي په الله باندې انه لا يحب الظالمين بشک الله پاک مینه ساتي ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمه او چا چې بدله واخیسته پس د ظلم کېدو ددو فاولئک ما عليهم من سبيل پس دا کسان چې نه وي په دې باندې الزام او جرم انما السبيل على الذين يظلمون الناس بشک الزام په کسانو باندې چې هغه ظلم کوي په خلکو باندې ويبغون في الارض بغير الحق او دی بغاوت کوي په ځمکه کې په ناحق باندې اولئک لهم عذاب الیم دا کسان چې دوی د پر عذاب دردناک ولمن صبر وغفر او خامخا دا چا د پاره چې صبر وکړو بخنه وکړه ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دا دلوی خصلتونو دلوی حوصله کارونو ندی واخدوان